دا خلک اوس بیا نوې چهرې په تاسو مسلط کوي او نوې تاسو غلام داسې موږ ګڼلی یو لکه موږ خو یې غلامان یو موږ یې چا پلار نه یو غلامان نه یې چا نیکه غلامان هر سړی خپل کور چې خوري په خپل مټې خوري دې خلکو غلامي به ولې کوي دې خلکو چاپلوسي به ولې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو یو عام خبرې باندې گفتگو در سره کوو. زه ما ډېر خواهش او دا کوشش مو چې څرنګه یې چې د موږ خلکو چې لږ شعور راشي په سوشل میډیا چې موږ کوم محنت شروع کړی او موږ مقصد صرف دا و چې دې خلکو چې لږ موږ دا چې کوم موږ لکه مروت سیاسي غداران دي له موږ دشمنان دي د موږ خاورې د موږ نسل مستقبل او موږ هر یو کلی نو تا به موږ په دا سوشل میډیا باندې تاسو سره شیر کوله ورسره مو به ویډیوګانې کولې اوس یې کوو. او زه صرف دومره وایم چې خاص کار زه خپل یونین کونسل احمدزی کوم نه چې ډېر خوشحاله یم او دا نوجوانو چې کومه جذبه او اوس شعور راغی چې اوس د دې خلکو سیاست دو چې کوم دلته موږ لکه مروت باندې دا دوه خلک دي دا چې د کوم مخلوقات دي خان ده یا ملا ده دې سیاست موږ همیشه خلاف وو ځکه چې دا موږ نوابي سرداري سیستم دا نه منو چې پلار دی په موږ سیاست کړی وخت یې زوی په موږ باندې سیاست کوي یو زوی ته ته ودراوه بل زوی ته ته ودراوه نو دا به مروت کوم دا سیاست نه بروزو دا سیاست ته به لته ورکو دا سیاست په ختمو. چیرمن انعام خان صاحب خپل د احمدزی کلو چې کوم دا دوه پروګرامونه وسلو په دا ویډیو به په سکرین باندې وینو بچکنه مرزی چې اوس ما کلی چې اوس ورسره به انشاءالله نور کلو چې کېږي چې په مامور احمدزی چوره کلی دي زه امید ساتم نوجوانو نه چې روچې کېږو به لږ به جان چې جرأت پیدا کوو جذبه به پیدا کوو او دې خلکو ته به ثابتو چې موږ اوس سیاست دې خلکو نه منو موږ هغه سړی به منو چې کوم موږ ته د خپل شعور را کوي موږ ته کوم پیژنګلي را کوي چې ما حق څه شی دي ما حقوق څه شی دي اسې چا پسمانده ګرځولی چا ما سره ظلم کړی ده نو موږ به هغه سړي سات ورکوو. زه د کلو نه بار دا ریکویسټ کوم چې چیرمن انعام خان سره هر کلی هر محلې هر کوڅې چې پروګرامونه ورته وکړو په د سکرین باندې ولی الله خان نمبر ده دې سره کانټیکټ کو دا به پروګرام ټیم درکوي زه خپل ورکوم ما ول دا واتساپ نمبر چوره ملګري چوره کوشش کوای سي ثابتو به موږ دا موږ هر سړی نظریه اوس چینج سلی ده موږ هر سړی چې اوس شعور راغلی ده موږ یې وینو په سوشل میډیا هر سړی اوس نوجوان لکه څرنګه ما خبره به کولی چې زه یو د پیج کا چلوم مروت کمیونټي هر سړی تاسې چلوای سو دا هر سړی نه موبایل ده هر سړی تاسو غږېدای سو خو جان چې به لږ جرأت پیدا کوو جذبه به پیدا کوو نو هر سړي ته موږ ته پکار ده هر سړي چې چوره دلته موږ خو وینو چې نوجوان اوس ډېر حد دپاره دا غږېده او دا په سوشل میډیا باندې مخې ته رالل خو دې په روبه راجو موږ به چیرمن انعام خان ګلیو او محلو کلو تعداد پروګرامونه به ورته کوو دې خلکو ته عوام ته دې ملک ته دې دنیا ته او دې خپلې KPK صوبې ته ټولو پښتنو ته به دا موږ ښکاره کوو چې موږ یو غیرتي قوم یو او موږ اوس د خلکو غلامي چې نه یو موږ به حق یې باندې ولاړ یو حق سچ سره به ولاړ یو. ملګرو دا چیرمن مروت بیټني قومي تحریک دا چا جان باره نه ده لګیا
زه جان پاره نه لګیا، زه چې په د سوشل میډیا ته سره لګیا یم، زه جان پاره نه لګیا. یعنی چې یو سړی خو دې ثابته کي که نه چې ما چا سیاسي لیډر نه لا بل چا نه ما چې شکار والا لا چا ته ما ویلي لا زه جان پاره نه لګیا، زه تاسو پاره لګیا یم. زه وایم چې تاسو چې لږ د خلکو خلاف چې دا سیاست، زه وایم چې موږ کوم چې لږ دا بیداری راشي، شعور راشي، د خلکو دا سیاست ختم کی او خپل وخت مستقبل موږ علاقې صحیح شي. ما خوشحاله الحمدلله کاروبار ده، پنجاب چې مې کور ده خپل ښه هیڅ شي کمی نستر ته. زه بیا تاسو سره لګیا یم خو چیش دپاره، زه جان دپاره نه یم لګیا. علاقې ته چیرې موږ درس و شی بدې ته، خو دا خو نه ده که نه. ځکه لګیا یم تا ته په کار ده، موږ ټول هر سړي نوجوان ته په کار ده چې خپل اهم رول به د ملک چې خپل جان دپاره معاشرې دپاره ادا کوو. هر سړي چې کومه یوه کوالټي د هر سړی خپله په دې خاورې لپاره وقف کړي او اهم کردار د دې چې ادا کړي. نو امید ساتو چې مروت کوم به انشاءالله خاص کار احمدزی کوم نه زه دا ریکویسټ کوم چې څرنګه بچکن احمدزی چې پروګرام وسو، منظر فقیر چې وسو، ورسره به نور کلو چې به انشاءالله پروګرامونه نوجوانو نه ډېره توقع ساتو او امید کوو ډېر زر به دا پروګرامونه کوي او بھرپور په ګڼ تعداد باندې بیا کوي. او دا چې کوم سیاست د خلکو په موږ باندې کړی ده، زه خو وایم چې دې حساب ونه وغواړو. حساب خو دې خلکو موږ تباه کړي یو، برباد کړي یو. دومره موږ چې نورو ضلعو صوبو ته لاړ سئ او ضلعو حالات وګورئ کوم کارونه سلی دي او دو دلته خپلو فیکټرۍ او خپلو بنګلو نه علاوه دلته تاسو پاره هیڅ شی نه دي کړي. نو صرف مقصد موږ هرې ویډیو چې دی چې مروت ویډسو دا خلک وپېژندو، دا خلک اوس بیا نوې چهرې په تاسو مسلط کوي او نوې تاسو غلام داسې موږ ګڼلی یو لکه موږ خو یې غلامان یو. موږ چا پلار نه یو غلامان، نه چا نیکه غلامان یو. هر سړی خپل کور چې خوري په خپل مټې خوري. دې خلکو غلامي به ولې کوي؟ دې خلکو چاپلوسي به ولې کوي؟ مروت کومه ویډ مقصد موږ هر ویډیو دا ده دا خلک وپېژنو. مننه جی، شکریہ. ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی، گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں. سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں.